नहमदुक या मन हुवल्लाहुल मुतआल अल कबीरुल कदीर ज़ुल जलाल। नुसल्लिम व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु काइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन ताहिरा अल मबऊस इलल अस्वद वल अहमर क़ासिदन लिरब्बिल आलमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समता नजा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़्ज़तमंदो, अल्लाह पल कुदरत कामिला सरा मंग अवतासु पैदा करियो अफ़ल हिकमत कामिला सरा अल्लाह मंग अवतासुला कीमती आज़ा अंदामुन राकड़ी कतो द पारा अल्लाह स्तरगे राकड़ी दी और दो द पारा अल्लाह वगुन राकड़ी दी खबर द पारा अल्लाह जब राकड़ी दा निवल द पारा अल्लाह लास राकड़ी दी औतलो द पारा अल्लाह पे राकड़ी दी सोच और फिक्र द पारा अल्लाह दिमाग राकड़ी दी। हर अंदाम हाव हर आज़ाद इंसान खपल खपल ज़ाय बांदे इंतहाई कीमती बेमिसल और बेमिसाल दा। कम अंदाम और कम आज़ा चे इंसान ता अल्लाह वरकड़े दा नदा बेमिसल हुंदा और बेमिसाल हुंदा और दयो यो अंदाम कीमत आगा इंसान निश अदा कोले दाकम अंदामुना और आज़ा चे अल्लाह मंग अवतासुल राकड़ी आवागन आज़ादी द इंसान अल्लाह करीम दाग आज़ाद दफारा हुदूद और क़यूद मुकर्रर करी जिस तरह को बांधे बसत अगूरे औसतना पदे वगुन बस औरे औसना पदे जब बसवाए औसना दिमागो बांधे बस सोच के औसना दाकम आज़ा चे अल्लाह मंग अवतासुल राकड़ी दी कदा आज़ा मंग अवतासु द शरीयत दायरा के दन्ना इस्तेमाल कल नदा ज़मंग दफारा बेहतरीन माविन द दुनिया और द आखिरत द पारा बा ज़मंग स्तासु द पारा खैर भी
او کوم او تاسو دا بدن دا خپل اعضاء د شریعت د دایره مطابق استعمال نکړل بلکې نظر انداز مو ک شریعت او سچ راته دا اندامونه وای او هغه شان منګه دا اندامونه استعمال کړل نو هم دا اندامونه منګ تاسو د پاره د بدبختۍ او د شکاوت د سختۍ دروازې به کلاوي عرب فرمای وای اعضاء کا اعداء کا استاد اعضاء استاد بدترین دشمنان هم دي ورفقاء کا او هم استاد اعضاء داستا کسید استعمال کل نو داستا بہترین دوست هم دي دا اعضاء کده صحیح استعمال کل خداستا بہترین دوست او کدا آزاد غلط استعمال کل ندا د ټولو نه بدترین دشمن دستا انسان د بے وفایای او د بے قدرای انتها دا چې الله ورکړي نعمتونه هغه د الله د مرزای خلاف استعماله او دا د انسان غټه بے وفائی دا زکلاس سترگی وگنا جبا خپی زڑو دماغ یو اندام دا تال استا رب جوڑ کڑے دے او بیا ہر اعضاء د انسان انتہائی قیمتی دا دستر کے تو گورا چلک پر کراشی نبیا گورا چسی دے وقت تو گورا چیو پردہ کے فرق راغے نبیا گورا چسی خو پدے اعضاء او پدے اندامونو کے انسان د پارا د ټولو نه خطرناک اندام هغه د انسان دا زبان دی د دې ټول وجود د اندامونو شر راجمه کا د ټول اندامونو هغه یو طرف تکا او بل طرف ته د جبه دا شر راجمه کا دا بل طرف تکا د جبه دا شر په ټول باندې غالب وي زکا د جبه شر د دې فیرس هغه ډیر لوی دی د جبه د شر فیرس هغه دومره لوی دی چې باقی اعضاء او شر را جمع کی د جبه دا شر دا به غالب وي دیو جنا کله ک زمونږه جبه قابو کې شو مم تاسو د پاره به الله لارې کولاوي د نجات دیو جی حدیث پاک کے راضی من یضمن لی سوک چمالا دا ضمانت را کئی دس خبری ما بین لحییه وما بین فخذیه آغا سو چه د دو پتونانو داغی میس کی دی شرمگا او آغا سو چه د دو جام تر دامینز دی جبا نبی علیہ السلام فرمائی اضمن له الجنہ زد انسان لد جنت ضمانت ورکو دے 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 د حفاظت ضمانت مال را کی د خپل جبی او بل د خپل شرمگاه وای جنت زما د طرف نه د پار بس ز زامن امدل وز جنت ورکو دیو جنا دا جب نه دا علماء کرام فرمائی جسمہ صغیر وڑاؤ دی ٹکڑا دا و جرم کبیر جرم د جب انتہائی زیاد تے غیبت پدے سر کی گی دروغ پدے ویل کی گی دبل عزت
تار تار په دې سره کیږي اے او بیا دا جبه نه ده دی وجه صدیق اکبر سے دا جبه رایستی وا نیولې وا دا سے شنولې حضرت عمر سے وتوي جی دا سکوي دا جبه دا سے مغلې نو صدیق اکبر سے وہی عمرہ دی جب مالا ډیر نقصان را کړی دی اے صدیق اکبر غونته انسان چاغوی دی جب را نقصان را کړی دی چې بعد الانبیاء په تمام انسانانو جنت حرام دی سو پوری چې صدیق اکبر سے جنت ته داخل شوی دی اب انسان وہی دی جب مالا ډیر یا د عام خلق بسوای سفر نہ را پاسو د چا جبه چې کنټرول کینی او د چا جبه زبان چاغه بے قابو دی او د خپل جبه واګی نشته لګام یاد ساتي دا انسان موزونه نشي خلاصوله اے تاجد موم نشي خلاصوله ترسو پورې چې مونږ خپل جبه هغه قابو کې نه راوستي الله دې کی چې زموږ ستاسو زبان باندې کنټرول شي دا د تمام شرونو جړ او بنیاد دی او دې سره چې مونږه چاله تکلیف ورکو د لاسو تکلیف د جبه تکلیف هغه څو وخت پس ایر شي په چې کم تکلیف ګوره په جبه مونږه چاته ورکو او زمانه تیری شي هغه انسان نه هېریږي نه انسان د جبه چې چاته ضرر ملاو دی نو هغه بیا دیو جی کم آیات مبارکہ معلومتے ہو اللہ کریم فرمائی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا چاچ عمل وکړو اندازې د سر میګي د سر ذرین مراد ابن عباس سے وہی د سر میګي نریخکاری چنا د هغه سر مراد دی یا ذره د دروازه کې چې کومه د انور شعار راځي او شعار کې مونږ ګورو ذرات ګرځي دغه ته وایي ذره چاچ د دغه ذره برابر عمل وکړه کنه کې وکړه نو د هغه بدله به ملاويږي کله دغه ذره برابر بد عمل وکړه د هغه سزا به ملاويږي دا جبانه دا کله مون او تاسو صحیح استعمال کړه مون تاسو د بارا دا د نجات د بارا بس کافی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ویل شوې جی یو زنانه دا تهجدم کوي د شپې او درجه روزوم نسی خو خلق ته تکلیف رسي گاونډیانو ته خلق داغه د ضرر نه محفوظ نه لري نبی علیہ السلام وی لا خیر فیها هي فنا پیدا به اور تزي اس خیر پکې نشتا چاته تکلیف نه رسو او تکلیف رسولو کې دا جب نه دا دا د ټولو نمخ کې دا حدیث کے راضی من سمتا نجا سوک چې خاموش پاتې شو بس د نجات کومند خاموشی نه دا یو لوی دولت دی یو خود دین خبرې دین هغه کوا دعوت ته نو ور کوا کنه په یو خبر ودت الله ایستا ملنامہ کے ثواب لکی یو الفاظ اباسه بیا استاد وجه نسوک دین تراغه هغه بیا لستا غټرا او کنا د خیر خبره نشه کوله په دې جبه باندې د شر خبره مکاو ور موږ ټول لګیایو دا جبه بس استعمالو پردی عزتونه هغه په دې باندې
د چا غیبتونه په دې باندې او یاد ساتئ که څوک وایي چې زه د کامل انسان جوړ شم کامیاب دنیا کې اب خلقو کې خامه نه تلاش کوي بعض خلک کې داغه دماغ بس بدی چې چا سره کینی نو چا بسې شروعي پلان کې داسې او پلان کې دی داسې پلان کې دی دا وکړل او پلان کې دی دا وکړل ته چې کم الفاظ وباسي د خپل خلی نه دا واپس پتا راځي شکایات سره ځان ما عادت کوا د خلقو خوبای تلاش کا خلقو کې خیر وګورا خیر چا کې پروت دی سورا خیر دې پدې کې هغه خیر تلاش کا نو بیا وتانا خیر خوريږي معاشره کې بعض خلق معاشره کې داسي صرف د خلقو خامای ګوري دکې دادی او دکې دادی او دکې دادی او دکې دادی او دغه انسان چرته د سکون جن نشي تیرولې د بهر وخت پریشان ځکه د باندې د خبرو اثر دی پلان کی دا وکړل دا وکړل دا وکړل دا وکړل ټول ورځ بس په دې کې د تیری دا د خلقو خشماره خوبای هغه تلاش کوا او ګوره چې چا کې کومه خوبی ده هغه ولا ګوره وا یار د کې خدا خوبی ده او مخه ته آخرت چې زمون ستاسو مخه ته آخرتي دا جواب بسمي دا اندامونه بسمي لاس بسمي کله مونږه وای چې بس مخه ته مې وسدي آخرت مونږ صرف مخه ته داده چې مړه دا دنیا ده او بس چې دا دنیا د خستې نو بس خستا او که دنیا مواخوا دی خواچوا دی وجه نه چې سار را پاسو د دنیا دوړ دی هر سړی د دنیا منډل هر سړی آخرت بس ایوانو خا ګور بس دیو جنا حضرت معاذ صاحب نبی علیہ السلام توی جی منگ دا خبر اتری چې کو پدی با الله منگ نیسی نبی علیہ السلام وتوی سقلت کا امک یا معاذ تا مور خستار دار عربم محاورہ وی وی مور خود تاړو دے ګولې نه معاذ او بیا وتوی معاذا حال یقب الناس خلق چې ډیر الټا ورزيږي جهنم ته د دې جبه د وجبه د دې جبه د وجه الټا به جهنم کې پراتی او حدیث پاک کې راضی مومن مسلمان نه دی اغا غلاګر کې دیشي شرابي کې دیشي خود دروغجن نشي کې دی او دروغ هغه په دې جبه ویل کې او حدیث پاک کې راضی او سړی دروغ وای 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 تر دې چې د الله په کتاب کې دې دروغجن اولی کلی شي دروغ وای وای لګیا دې الکه احتیاط کوا ښا ډیر احتیاط کوا خبره چې کې نو سوچ کوا چې دا ز سوام داس دي او د دې به سبا نتیجه سره اوځي یو کس مخه ته دروغ او یو ګناه د دوه مخه ته دروغ او دو ګناه د دریو مخه ته دی او د سلو کسانو مخه ته دروغ او وای سور لوی ګناه دی وکړه سور لوی ګناه او اوس خو چون کې سوشل میډیا دور دی نو که یو کلپ تا او هغه دروغي 1,00,000 کسانو او قتل وای سور ځان د جرم کې راوستو ها بیا تاسو ورکه دا څه چې مخه تا ورکه که چرته هغه دنیوي معاملې را یو خود دین خبره ده اس چیز مشر کو مور کوا ها چې سو پورې تا د اغه د یو عالم حق پرس په ان تاسو نه کړي چې دا زور کم کنا خپل ځان نه کیسه مکوا مونږ مخه ته چې سر راضي بس پدې نه یو بس او زور کوا ها نانا دینی معاملات سپدر تنشتا او سوشل میډیا کې بلا خبره اوس داسې دي ټول دروغي
85% دروغ خوري، لږ پکې چرته به رښتیا وي، نور عام الا ماشاء الله. ها که د دنیا معامله ده یو پوسټ کې نو هغې نه مخکې سوچ کوه چې دې کې خو د چا عزت ته نقصان نه رسي، دا زه چې څه ورکوم، د چا مسلمان توهین خو زما په دې پوسټ خو نه دی، دا زه چې څه ورکوم، آیا د چا بېزتي خو پکې نه ده، دې کې د چا عزت ته خو نقصان نه رسي، که داسې وي هغه مه ورکوه، ځکه الله به درنه تپوس کوي، بیا د الله مخې ته به ودرېږي. یو زنانه راغلې وه، هغه د قد نه لږه مندری وه. عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وی پلانکای راغلی قد نه چې قد خو الله ورکړی دی کنه، چاله به دنګي چاله به چیتی، شکلونه الله ورکړي دي کنه، چې صرف هغه دا وی چې قد دا چیت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی عائشہ تا خدا سے خبره وکړه کدا د سمندر کې واچو له سمندر بطریخ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیا چا پسې کېدل، داغه عزتونه لټول، داغه عزت تار تار کول، داغه کور پسې تلل. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. دا جبننا دا هم کلا دا او هم بلا دا، ها نو دا خپل جب صحیح استعمال وي. نن نقلق عزم کو دروغ بنو، دا جبا باندې چې کومه خبرې کو مخکې به سوچ کو چې دا ز ثواب آیا ما د پاره دا ز چې ثواب دا به د خیر ذریعہ کنه د شر، سوچ وته کوي. او دیاو یاد ساتي ترسو پورې چې منګ د خپل جبه حفاظت نه دی کړي او دا مخبل کنټرول کې نه دراوستي، زمون عبادتونه هغه زمون د نجات د پاره کافی کېدې نشي. دا به کنټرول کې راول. الله دې مالهم توفیق راکړي او الله دې تاسو له توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه.